أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله مولانا العظيم. د آیت شرع پاک جل وعلا شانه د انسان چې کیم د پیدایش حالات دی الله پاکا بیانول چې انسان مو د نطفه د سوسکي نه پیدا کړی دا بیا دته د وتل لیار علاوی چا مو سوکا کړل عین ورسته بزدای بیا مړو بیا به قبر تسی میستو سکسار مسلمون بهر خلک مړ شي قبر شي شخوي ډېر نره غیر مسلم یا نره خلک بهر خلک خپل طریقې پوند کو خدا د قبر ولا ډېره بهترینه د ذات نه ډاکه طریقه لو بیا علاوی چې کله مو اراده وشي زبې توس بیا ټول ار پیر تکوا او بیا داس نه دو چې کیم شایطان د الله حکم ونه منه خدای پاک په توته بیا ترقی درکوي خدای به کامیابی درکوي داس خبره نه دو انسان د خپل خوروک ته چې د مړی د خوروک نه ونس اخیری د څوک پر سمره شي نه دی د ته دا وکسي مودای با اسمون نصرانګ په بهترینه طریقه تعالی کړي لکه پرويزای پټاک انالکای ونده اتری ونده بار خل اسمون نار چړيږي کنه ټول امزکه به ګوره مانګاري وي بیا علاوه چې مود امزکه وسیرلا او توسته فائدې پر مو پداشه دانه معنی غنم جوور وربشه دار زرغون کړل او توسه فائدې پر مو ویته کې لکه میله واش ولا سبزی شو زیتون شو الخجیره او بوغینا گان او دهرنګ مو ویته کې دا توسته پورا توسته حیوانات زناور دی پورا بهترین د نفع او د فائدې سامان ده الله فرمایي ثم اماته بیا به خدای مړوي دغه انسان فاکبره بیا به دای په قبر شه داخلوي به هر حال دغه سه خدای پاک زناور دی پورا مرغون دی پورا نیر حیوانات دی پورا خدای داسې ونه ترالو چې توس مسلمون مړ شوی بی ذاته به خدمت وتري نه وی چې دا توست شرافت دی دین د اسلام یولو بهترینه طریقه دو چې خپل مردا خپل مړی توس شخوي ثم اماته بیا به خدای دای مړوي فاکبره بیا به قبر ته ور داخلوي ثم اذا شاء بیا هر کله چې علای رداو کو انشره ال پیر تکوي بیا خدای پاک مارګ نورسته بیا یو بار خل ژوندین میشتو ستوري ته رکړی د جزاء او سزا ده پورا چې تبعث بعد الموت یعنی د مارګ نه بعد بیا ژوندین کلا هرگز داس نه دو لما یکذ ایسا پر د انسان تعمیل نه کړای ما هغه امره چې خدای پاکیم دته حکم کړی دا کیم فرایض کیم واجبات کیم ضروری شي نه چلا په دبن فرض کړی دي هغه د بهر خل سار ته نه دی رسولي به چې د سار ته نه دی رسولي لږ کې د خپل خوروک څوک شي نه وکسي بیا امو شګړې مو نعمتینه دادا ور پزړکو فلینظر الانسان ودکسین انسان الی طعام خپل مړی ته بدای سرنګ د مود نعمتینه انکاری جوړیږي امو د اسباب د معاش د معیشت د گزاران بهر خل سرنګ د اینا انکاری جوړیږي انا سببنا الماء بشکمی جرتالی کړي بس سبن پر تلول سرای وریز نه پمزکه باندې عجیبه بهترینه طریقه لکه پرويز بهر حل چې چناوي دا سی بار تلیږي ثم شققنا بيمير وسير الارض مزکه شکن پوسیرل سرا په بهترینه طریقه میستوس بار خل غنم جوړ ور بشه په غيونه په یوي باندې یا په حال باندې پروټیکټر باندې لوند کی هغه دانه باندې ټول هار شهر زرغون شي مو تو فائدې دي پورا فانبتنا بیا می زرغونوي فيها بدعام ذکر شي حبن دانه جیور غنم وربشه بلا دنا وعنبا انګيرون ملوي وقضبا سبزي اتوست فائدې پر امیش قسم خواندور شينا ارزرغونوي وزيتون نو شواونه زيتون منا شواونه میسوتوي ونخلا اخجير وحدائق بوغينا غلبا دير زيوتگان انتهي زيوتگان بوغينا وفاكهه او میوه کې وچ میوه یتوند و ابن اونرا بارحال اتوسته زناور دی پورا وشموشا متاعا دا فیدادو لکم توسته پورا کام ویتا کی دی که وشدا ولانعامکم اتوسته زناور دی پورا
ثم اماته بیا به خدای پاک دا انسان مړوي فاکبره بیا به قبر ته ور داخلوي ثم اذا شاء بیا هر کله چې الله اوغړي انشر ور پورته کوي بیا کلا هرگز دا خبره داسنه دولما یکذ هرگز د انسان تعمیل نه کړای ما هغه امره چې الله د تکیم حکم کړی دا هغه مینز رجا زکوت بلا هغه تو سر ته نه دی رسولی دی الله حکم تو پیرا د اسمانه لاین ده فلینظر الانسان ودکس انسان الى طعام خپل خوراک ته ان صببنا الماء چې سرنګ میجر تل کړي دی به صبن پر تلا ولی سرا ثم شققنا بیا میج وسیر الارض ذکر شکن پسیر لی سرا یا ان صببنا الماء چې میجر تل کړي دی به پر تلا ولی سرا بیا می وسیر لمزکا پسیر لی سرا فانبتنا بیا میجر زرغون کړل فی ابدم ذکر شه حبن دانه منه وعینبا انگیرون ملوی وقضبا سبزی وزیتونا زیتون شوون ونخلا خجیر وحدائکا بغینا غلبا گان وفاکهتا میویتک وعبا وشا مشا متاعا چی دا فیدا دو دا طول شین لکم توستی پرا ولنعامکم توستی زنوردی پرایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد مبارک تا لا يدخل الجنة قطات جنت ته نه داخليږي چغلخور سړی سیمات خیر سړی به هر حال علماء کرام لیکي چې چغلخوري سیمات بدترین ګناه ده دا داسې مردوړ ګناه ده چې په دې شی به هر حال شیطان او د شیطان ملګری داخل دي په چا شی چې چغلخوري وي سیمات وي اسړی جنت ته نشي تللی دې وجه نه امام غزالی رحمه الله فرمایي چې په چغلخوري شی درې خبيث مردوړ خصلتونه دي آغا د سړی د بنیاد او د سړی چې سمره به هر حال بنیادی خبرې دي آغا ختموي د هغه سیمات اول خبره دا چې په دا شی درویغ دي درویغ وی سړی دویمه خبره دا چې حسد دا بل چې سره سړی به هر حال زید کو نه دا پونکی ته ویلې داس ورشول متعلق بدای لګیاوي یو بل ته خبره تغړوي مشکلوي وته دریمه خبره دا چې په دا شی نفاق ته منافقت ته بل روایت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی چې قیامت سے به بدترین سړی هغه وي چې دوا مخی وي لکه شاعر یې وایي دورنګي چوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہویا سنگ ہو جا بیا چې غلخور سړی چې وي تو ته یو خبره کوي بل ته بل خبره کو دا په قیامت سے په ټول نه بدترین سړی وي مردور سړی وي بل روایت سے چې په دنیو سے بهر خل چې چا دوی ژبې وي په قیامت سے به دې سړی ته خدای پاک دوی ژبې د ير ولا ور کوي مطلب دا چې کیم سره دولته چې غلخوري کو غیبات کو او بلا خبره دا چې د متیان زې د سوس کې نزون نسوتی او بلا خبره دا چې دای چې غلخوري کو دې ته به سړی ته به خدای پاک په قیامت سره سخت سزا ورکوي سخت عذابونه ورکوي او بدترین سزا دا چې د په قیامت سره دوی ژبې وي خو به وي د ير د جهنم نه امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.